ابتدا کی ارته یو خبر کومه آدم علیہ الصلوۃ والسلام نا وخلا تر نن دغه زمانه پورې او بیا دغه نن زمانه نو وخلا تر قیامت پورې چې څومره خلق دی او څومره خلق تیر دی او څومره خلق برازي او په دې کې دا ټول مراد دي چې څومره وي یوم داسې کس نه دی تیر او نه یوم داسې کس موجود دی او نه به یوم داسې کس راشي چې هغه به په مرګ کې اختلافي یعنی ګوندې هغه به دا نظریه چې مرګ شتا او مرګ نشتا او نه داسې څوک نشتا ګوره الله جل جلاله په ذات کې خلقو څه کړی دی خلقو اختلاف کړی دی الله په ذات کې هم خلقو اختلاف کړی دی خلق وایي چې الله جل جلاله ذات داسې ده او دا الله ذات مبارک داسې دی او څوک یې اشتا او څوک تر نعوذ بالله من ذلک انکار کاو ملحدین شي او څوک یو شي طرف وایي او څوک بل شي طرف وایي رسول الله مبارک په رسالت کې اختلاف شتا یعنی خلقو اختلاف کړی دی نور آغا خاتم النبیین سید الاولین والآخرین دی او یعنی په دنیا کې چې تاسو وګورئ نو خلقو پکې اختلاف کړی دی ډیر خلک څوک یا رسالت نه انکار کا او الحمدلله مونږ په هغه باندې په زړه او په ژبه باندې اقرار دی او څوک یې څنګه مني او څوک یې څنګه مني یعنی په رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په نبوت او په رسالت کې خلقو اختلاف کړی دی داسې په قران مجید کې خلقو اختلاف کړی دی دا الله کلام دی او نعوذ بالله من ذلک بعض کسان وایي دا الله کلام نه دی او چا یو نظریه او چا بل نظریه داسې په آخرت کې عقیده آخرت کې چې آخرت د مرګ نه پس بیا ژوند شتا بیا زندگی شتا نعمتونه شتا رب سره ملاقات شتا حساب او کتاب شتا فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره ذره برابر نیکی هغه به مومي ذره برابر ګناه هغه به مومي هغه سره به ملاويږي دا ټول خبره په دې کې اختلاف خلقو کړي څوک یې اشتا او څوک یې نشتا دا څه ډېرې خبرې او دا ټول عقاید دي دا ټول اصول دي د زمونږ الحمدلله او زمونږ په دغه ټولو خبرو باندې ایمان دی او بعض خلک دي چې په دې کې هغه اختلاف کړي دي او دې نه یې څه کړي دي انکار کړي خدا یاد ساتي مرګ یو داسې سیز دی موت دا یو داسې سیز دی چې تر اوسه پورې مخ په ځمکه باندې داسې څوک نه دی پیدا چې هغه دینه انکار کړی چې هغه وایي چې موت نشته هغه وایي چې مثال مرګ نشته فنا کېدل نشته ختمېدل نشته داسې هیڅ څوک هم نشته نو واحد دا موت او مرګ داسې شی دی چې په دې باندې آدم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نو وخلا تر نن زمانه پورې او تر قیامت پورې د ټول خلقو اتفاق دی چې مرګ هر ذی روح لپاره شته هر هغه کس چې هغه ژوندی دی هغه به مري هغه به فنا کیږي هغه به ختمیږي